بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د علم الصرف 141 نمبر درس دی. د ملحق برباعي بیان شروع دی. د ملحق برباعي دوه قسمونه، یو ته ملحق برباعي مجرد وي، یو ته ملحق برباعي مزید فی وي. ملحق برباعي مجرد چې دی د هغې اووه بابونه هغه مکمل تفصیل سره مو کړه. اوس د ملحق برباعي مزید فی دوه قسمونه دي، یو ته ملحق بتدحرجه او یو ته وایي ملحق به یا ملحق باخرنجمه. یو چې دی ملحق بتدحرجه، یو ملحق باحرنجمه. نو بیا دا ملحق بتدحرجه چې دی د ده اووه بابونه دي، اووه بابونه. نو اول باب پکې دی تفعللن لکه تجلببن او دا اووه بابونه دي، اووه معنی لازم دي، دا متعدي نه راځي. نو لازم دي د دې دغه هم نه جوړېږي، مفعول هم صيغې هم نه جوړېږي او د دغه هم نه جوړېږي، د مجهول صيغې هم نه جوړېږي. اوس تفعللن لکه تجلببن، چادر اوړنه، صادر ځان نه تاوول. ٹھیک شوه؟ په دې باب کې، په دې تفعللن باب کې دا فا چې ده که نه دا فا کلمه چې ده، نو د دې فا نه مخکې دا تا چې ده دا زائد ده، د فا نه مخکې تا زائد ده او د لام تکرار زائد دی. دا لام د اولنی لام پکې اصلي دی او دا دویم لام چې دی دا پکې زائد دی، دا لام زائد دی. نو تفعللن کې یو د فا نه مخکې تا زائد ده او یو د دې اولنی لام نه پس دا دویم لام چې دی دا زائد دی. نو تفعللن لکه تجلببن. اوس د تفعللن لکه تجلببن صرف صغیر، د تفعللن لکه تجلببن صرف صغیر. نو تجلبب یتجلببو، تجلبب فعل ماضی ده، یتجلببو فعل مضارع معروف ده، تجلببن مصدر معروف ده، فهو متجلبب چې دا اسم فاعل ده. نو اوس دا چونکه لازم باب دی، متعدی نه دی، نو د دې نه د مجهول صيغه هم نه راځي او اسم مفعول هم نه راځي. الامر منه تجلبب دا د امر صيغه ده، والنهي عنه لا تتجلبب دا د نهي صيغه ده. الظرف منه متجلبب دا د ظرف صيغه ده. متجلبب معنی ده چرته چې صادر اچولې کیږي یا کم وخت کې چې صادر اچولې کیږي. ظرف چې دا دوه قسمه دي، یا به ظرف مکان وي یا به ظرف زمان. ظرف مکان معنی ده کم ځای کې چې صادر انسان پسره، یا ظرف زمان چې کم وخت کې صادر سره پسره. نو الظرف منه متجلبب، د دې باب ظرف چې هغه متجلبب دی. اوس دویم باب تفعللن لکه تقنصن، تفعللن لکه تقنصن، ټوپی پهننا، ټوپی پسرول. نو اوس ګوره په دې تفعللن کې، په دې باب کې د فا نه مخکې تا زائد ده. دا وګوره په شروع کې چې راکمه تا ده، د دې ټول د دې ملحق بتدحرجه اووه بابونه دي، د اووه بابونو په شروع کې به تا راځي، دا تا به زائد وي، دا اولنی تا به زائد وي. او بیا چې دی د فا کلمې نه پس عین دی او د عین نه پس بیا دا نون دی، دا نون زائد دی، دا نون پکې زائد دی. نو په دې کې دوه حروف زائد دي، فا عین او لام، دا پکې اصلي دي او د فا نه مخکې تا زائد ده او د عین نه وروسته نون زائد دی. ٹھیک شوه؟ فا نه مخکې تا زائد ده او د عین نه پس نون زائد دی. نو تفعللن لکه تقنصن صرف صغیر، د دې اوس صرف صغیر مونږ کوو. تقنص يتقنص تقنصا فهو متقنص، الامر منه تقنص والنهي عنه لا تتقنص، الظرف منه متقنص. تقنص فعل ماضي معروف، يتقنص فعل مضارع معروف، تقنصا مصدر معروف، فهو متقنص دا اسم فاعل ده. الامر منه تقنص دا د امر صيغه ده، والنهي عنه لا تتقنص دا د نهي صيغه ده، الظرف منه متقنص دا د ظرف صيغه ده. اوس دریم باب دی تفعلن لکه تجوربن، دا تفعلن چې دی دا ملحق به دی او تجوربن دا ملحق دی. جراب پهننا، جرابې اچولو ته تجورب وایي. ٹھیک شوه؟ نو په دې باب کې د تفعلن باب کې د فا نه مخکې تا، دا اولنی تا چې دا زائد دي، د ټولو بابونو کې به دا زائد وي او د فا نه پس د دې فا نه وروسته دا واو هم زائد دی. د فا نه مخکې تا زائد ده او د فا نه مخکې وروسته واو زائد دی. د فا نه مخکې تا زائد ده او د فا نه پس واو زائد دی. فا عین او لام دا اصلي دي،
نو د فانا پس واو زائد دی. اوس ګورئ د تفوعل لکه تجورب صرف صغير. تجورب يتجورب تجوربا فهو متجورب. الأمر منه تجورب والنهي عنه لا تتجورب. الظرف منه متجورب. تجورب فعل ماضي معروف. يتجورب فعل مضارع معروف. تجوربا دا مصدر معروف دی. فهو متجورب. متجورب چې دا اسم فاعل دی. الامر منه تجورب د دې باب نه د امر صيغه چې دا تجورب راځي او د دې باب نه د امر صيغه راځي الامر منه تجورب او والنهي عنه لا تتجورب. الظرف منه متجورب دا د ظرف صيغه جوړه شو. اوس څلورم باب د تفعول. تفعول لکه تسرول شلوار پهننا شلوار اچول. په دې باب کې د فا نه مخکې دا ګوره د فا د تفعول کې د فا نه مخکې تاس زائد ده او د عین نه پس د دې عین نه پس دا واو زائد دی. نو عین نه پس واو زائد دی لکه تسرول کې تا زائد ده او دا واو پکې زائد دی. سین را او لام دا اصلي دي. ٹھیک شو. نو تفعول لکه تسرول صرف صغير د دې صرف صغير. تسرول فعل ماضي معروف. يتسرول مضارع معروف. تسرولا مصدر معروف. فهو متسرول دا متسرول دا اسم فاعل دی. الامر منه تسرول دا د امر صيغه ده والنهي عنه لا تتسرول دا د نهي صيغه ده. الظرف منه متسرول دا د متسرول دا د ظرف صيغه ده. نو دا زمونږ د نن ورځې درسو د ملحق برباعي مزید فی چې دی د هغې ابوابو اووه ابواب دي د ملحق بتدحرجه اووه بابونو کې دا څلور بابونه وشو. انشاءالله په بل درس کې به مونږ د دې باقي چې کوم درې بابونه دي هغه به هم کوو. راتلونکي درس پورې اجازت غواړو. هذا هو المرام والله اعلم بحقیقة الكلام.